دا زمونږ شریک کور و 2 کمرې دغه وې ژوند دا وي دا په دې باران کې زمونږ نه په کته دا ځای ښویېدلی دی دا ځمکه مکمله تباه شوې ده فصل هم تباه شوی دی لکه د آبادۍ پکې څه قسم ځای روغ نه دی پاتې پټ ځای پکې هم نشته زمونږ مالي امداد وشي لکه په ټایم باندې زمونږ کار نه کېږي لکه چې موږ ته خطره ده ډېره او چې کله باران شي نو موږ لکه بیا خو بار یو او دننه خو نشو دغه کېدی نو مرکزي حکومت ته هم درخواست کوم او صوبایي ته هم چې زمونږ مالي امداد وکړي بس اوس نه رسي چې دا ځان له دوباره جوړ کړي او بل ځمکه چې دا نو هغه ختمه شوه د دې یو ورور حصه چې دا مکمل په دې شکل لاړه لکه کروندې هم نه ده او د آبادي هم نه ده جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم دا وخت موجود یم په بنیر تحصیل چغرزي ګانشال سر کې د تاسو په سوشل میډیا ډیر زیات ګورئ نه دلته کې یو کور دی د سلایډینګ د وجې چې دی نو مکمل طور خراب دی د سلایډینګ تاسو په فوټیج کې کتیم شئ ډیر زیات تاوان شوی دی حکومت چې دی نو د اوسه پورې د دوی سره سلاس اخلاص نه کړی یو څو ټینټونه یې ورکړلي خو پای کې هم د ګرمۍ د لاسه اوسانه ګرانه ده دلته کې دا کور والا زموږ سره موجود دي د دوی سره به خبرې اترې کوو چې دا واقعه کله مخې ته راغله او څه ویل غواړي تاثرات یې څه دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا مسله کله مخې ته راغله او حکومت تاسو سره څه امداد وکړو بسم الله الرحمن الرحیم شکریا سجاد صاحب چې تاسو موږ له د خبرو کولو موخه راکړه مهرباني د دې خو تقریبا 20 ورځې به کېږي چې دا سلایډینګ شوی دی او دا کورونه خو زموږ ته ستا د مخې دي 2 کمرې دغه دي یا 2 دا دي دا پکې غورځېدلي او حکومت خو اے سی صاحب هم راغلی وی ډي سي صاحب هم راغلی او موږ له دا ټینټونه راکړلي او د دې نه علاوه خو نور زموږ سره هېڅ دغه نه دی کړی زه صوبایي حکومت ته هم خواست کوم چې زمونږ مالي امداد وشي لکه په ټایم باندې زمونږ کار نه کېږي لکه چې موږ ته خطره ده ډېره او چې کله باران شي نو موږ لکه بیا خو بار یو او دننه خو نشو دغه کېدی نو مرکزي حکومت ته هم درخواست کوم او صوبایي ته هم چې زمونږ مالي امداد وکړي اوسه پورې تاسو سره امداد نه دی شوی مالي امداد زموږ سره هېڅ قسمه نه دی شوی دې کور کې تاسو اوس اوسېږئ که څنګه په دې کې موږ د ورځې یو شپې له دې بل ځای ته او ټرین کې خو دلته به ګنشال په سر کې تاسو ته په خپله پته راغلي به یې یو خو هوا یې ډېره زیاته او د روډ غاړه ده نو زنانه د سړي سره ټرین کې موږ نشو پاتې کېدی دا خو روزانه په ښکته روان دی راځي او جی دی لږ لږ مخکې به ډېر ته او اوس لږ لږ روان دی دا کور تقریبا د څو مالیت دی یاره اوس څه ووایم تقریبا دغه کروڑ روپو خو به وي د کروڑ روپو دی حکومت ستاسو دا خواست دی چې تاسو سره مدد وکړي مالي امداد زموږ وکړي ټیک شو جی تاسو به څه ویل غواړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم شکریا سجاد علي اخون صاحب دا زمونږ شریک کور و 2 کمرې دغه وې ژوند دا وي دا په دې باران کې زمونږ نه په کته دا ځای ښویېدلی دی دا ځمکه مکمله تباه شوې ده فصل هم تباه شوی دی لکه د آبادۍ پکې څه قسم ځای روغ نه دی پاتې پټ ځای پکې هم نشته او زمونږ دا کور پاتې وروسته حکومت ته زمونږ خواست دی چې زمونږ سره مالي امداد وکړي دې له څه وټو کې دا زمونږ د وس نه بهر ده لکه زمونږ د غریب سړي وس پرې نه راځي او حکومت دغه ټینټونه راکړي دي پاکې اما د ورور چې پاکې لکه د پاتې کېدو څه گنجایش نشته ماشومان یې هوا یې دی ډېره زیاته نو مرکزي حکومت ته صوبایي حکومت ته زموږ دا خواست دی چې زموږ سره بھرپور تعاون وکړي په دې دغه کې او شاته کور شاته روډ دی مخې ته دا قصه ده زموږ کور غټ په خطر کې پاتې شوی دی او دا څه نړېدل دی رانه نو ستاسو په تعاون سره موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې تاسو دا راپور زموږ مخې ته ورسوئ چې په دې کې زموږ سره پوره مرسته وکړي مهرباني قدرمنو دلته خو کسان راځي د دوی تماشې له هغه هم راځئ له او سیاسي کوم خلک چې هغه هم راځي خو تش هغه پټوان واخلي او بیا واپس ځي عملی کار چې دی نو هغه نشته دلته استاد صاحب را سره موجود دی د دې علاقې یو ښه شخصیت دی هغو سره به هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سجاد صاحب شکریا موږ خو دلته کې دي دغه ته راغلي یو غمرازۍ له راغلي یو څه داسې مدد یې موږ نشو کولی په کار ځکه دا د حکومت کار دی ځکه چې دلته آبادۍ کول نن سبا مهنګایي دور دی تاسو ته پته رسي خو سیمټ چې کوم دی هغه ډېر ګران دی
او دلته کې دا ځای نورم خوېږي نورم په خطر کې دا ونې چې دا د پاس ځای نه تللی کته ولاړې دي او روزانه چې کوم ځای دا کې نورم د دې علاقې د نورو ځایونو لکه پکې خطر ده په کار دا چې حکومت د دوی سره مرسته وکړي او د دوی چې کوم تاوان شوی دی د دوی سره دغه وکړي دوی په خپل کورونه ځان لا آباد کړي. موږ چې دا ویل غواړو چې تاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو دې ځای ته راغلئ په دې سختو حالاتو کې او زموږ تحقیق وکړو او دا کسان چې دي نو دا یو بهجان دی او یو خیالجان نومېږي د دوی کورونه غورځېدلي او دیوالونه یې پرېوتي دي. دا دوه وروڼو کور دی؟ دا د دوه وروڼو کور دی دوه پکې پاتې کېږي دا نور زموږ د ترونو زامن یو شاپېره ختینه کورونه دي خو دا هم په خطره کې دي دلته کاته پکې نور کورونه هم غورځېدلي دي نو صوبایي او مرکزي حکومت ته موږ خواست دی چې موږ سره امداد وکړي او دوی ورته پیسې ورکړي چې دوی پې دا کور جوړ کړي او دا لید شي چاپېره کور ټول لید شي چې خان ته نه بار لید شي او دې غرته دیوالونه مات دي. نو تاسو ډېره مننه او ډېره شکریا ادا کوم. قدرمنو کتونکو په دې کور کې دوی د ورځې اوسېږي او ځکه چې د ورځې خو په ټینټونو کې ډېره زیاته ګرمي غرمه ډېر زیات دي که نه او د شپې چې دی نو دوی بهر وي او اوس هم خطره ده چې دا څه ځای پاتې دی لږ ډېر د کور دم اني ټایم چې دی نو الله مکه خو غورځېدو ته قابو دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد صاحب ستا ډېره مننه چې ته زموږ سره په دې غم کې شریک شوې او زموږ دا ستړي ستومانه حکومتي چارواکو ته د میډیا په ذریعه رسای. نو دا حالات تاسو په خپله ولیدو چې دا یو غټ کور دی او زموږ دا وروڼه پکې پاتې کېږي دا زموږ د تره زامن دي نو په دې د دې وس نه رسي چې دا ځان له دوباره جوړ کړي او بل ځمکه چې دا نو هغه ختمه شوه د دې یو ورور حصه چې دا مکمل په دې شکل لاړه لکه کروندې هم نه ده او د آبادي هم نه ده او موږ یې د تره زامن یو خو موږ هم داسې بېوسه وي چې دوی له داسې یو ځای ورکړو چې هغې کې دوی محفوظ شي. زموږ ځان له وړې وړې کوټۍ دي نو دا یو پتي هغه او کته دلته غټ کور پکې بل وران شوی دی تاسو به وینئ نه لاس کمرې کور هغه مړنګ شوی دی د حکومت ته طرف نه د دوی سره څه مالي څه امداد نه راشو په غیر د ټینټونو نه. زه خو پیله ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې او دې سخت ځای ته راغلی ځکه چې زموږ دا علاقه تاسو ته معلومه ده چې ډېره لرې پرته علاقه ده د مرکز د بونیر د مرکز نه ډېره لرې ده نو دا خو سلیډنګ شوی دی تاسو وینئ چې چاپېره انتهایي خطرناک دی څنګه چې تاسو سره دا ستاسو کیمرې والا هر څه راواخیسته میډیا باندې دا خلک ګوري هم راځي دا خلک تصویران وباسي خو غریبانان هم د دقې تصویر دپاره راځي. زما د خپل ذهن مطابق صرف تصویره پورې محدود ده چې دې تصویر له راشه تصویر وباسي یا لاړ شي او حکومتي دغه تاسو وینئ دغه ټینټونه دي ټینټ نه علاوه هیڅ شی نشته په دې ځای کې دغه ټینټ یې راکړلی چې په دې ټینټ کې پاتې کېږئ نو ټینټ کې خو دلته پاتې کېده ناممکنه ده. صحیح اقدام هېڅ چا نه دی اخیستی چې راشي دا ځای وګوري او دوی له یو داسې تسلي ورکړي یو داسې دغه ولو کړي چې دا ستاسو شي یا دغه ځای ته شفټ کړي بل ځای ته دې ځای نه شفټ کړي دا هېڅ چا نه دي ویلي خو راځي تصویر وباسي ځي نو موږ خو به زیاته شکریا ستاسو ادا کړو چې زموږ د اواز که څوک اوري یا چاته رسي او د دوی سره څه نه څه امداد وکړي نو ډېره زیاته مهرباني به وي. قدرمنو کتونکو په تحصیل چغرزي ګانشال سر کې موجود ما دلته کې د سلایډنګ د وجې چې دی نو ډېر کورونه خراب شوي دي دم زه په یو کور کې موجود وم د دوه وروڼو کور دی سلایډنګ د وجې چې دی نو روزانه په ښکته باندې کینی خو تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه دوی ته صرف ټینټونه میلاو دي نور ورته هېڅ نه دي میلاو شوي. د دوی خبرې اترې هم تاسو واورېدې موجوده ځینې انتظامیې له او حکومتي وقت له پکار دي چې د دوی سره سلاس احلاس وکړي مرسته وکړي دوی د دې عذاب نه خلاص کړي. الله په امان.